پرتوګونه دا د زنانو پرتوګ دی، دا ورسره دا بل زنانو جامې دي، بالکل د ماشومانو دي، دا د غټو سړو دي، دغه د زنانو دي. او پیمپر دا ټوله ایریا چې ده نو زما د ملګری ما سره د دې وجې دلته کې مخکې ونې وې دا ټولې لکه دا ځای به ډک اوس هم ډک دی تقریبا چې په قدم کې دلته دا اوس په ځمکه باندې پرتې دي. او دې باندې علماو د دې ځای چې کوم علما دي نو هغوی هم د دې خلاف دي. دې ځای خلک چې دي هغوی هم وایي چې یاره دا کار ښه نه دی او هغوی منع کوي د دې شي، خو بس الله تعالی زمونږ خلکو ته پوهه ورکړي نو هغوی لکه د دې ځای خلک کم دي د بار نه خلک ورته سیوا راځي، اوس پته نه لګي چې دوی ته چا ویلي دي، د لرې لرې نه راشي دلته کې ولامبي په دې اوبو باندې او هغه جامې هم دې ځای کې بدلې کړي بیا نو داسې قسمه یو قسم لک کبر هم دی که دا جامې چېرته غریب له ورکړي. بالکل بالکل دې کې نوې جامې دي، دا تاسو ګورئ دا ډېر اعلی قسم کپړه ده، داسې د ماشومانو ده. نو دا زه وایم چې هر په ګاونډ کې غریبانان شته دي داسې او هر سړی ضرورتمند دی نن سبا د مهنګای وخت دی که چېرې د هغې ته ورکړي وکړي نو ثواب هم دی او د بل پښې ګړه مو شوه. دا تاسو کتلی شئ دا یو وړه غونته کې ونه ده، دې کې اوس هم دغه جامې به تاسو ته ښکاري. اصل کې موږ مسلمانان یو، دا دین موږ ته ډېر په اسانه میلاو شوی، د هغې وجه دا ده چې موږ د مسلمان په کور کې پیدا شوي نو موږ سره قدر نشته. که بیا وګورې دا کم غیر مذهبه چې دین راوړي دوی پکې ډېر غټ تکلیفات تېرې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود په نوښار کې، دا زما پسنګ کې چینه ده جی، قدرتي اوبه دي د چینې او دلته نوم یې ورکړی دی شفا پانی، یعنی په دې اوبو کې شفا ده. چینې اوبه دي کیدی شي قدرتي اوبه دي الله پې د خارق بیماري ښه کوي منوي، خو زمونږ د پښتنو خلکو سوچ عقیدې دلته چې کم خلک راځي که زنانه راځي که نارینه راځي د هغوی سوچ او عقیده دا ده چې دلته به خپل اغوستې جامې پرېږدي، یعنی دا د زنانو جامې هم تاسو ته ښکاري، دا پرتوګونه پراته دي. چې کم خلک راځي نو د هغې سوچ او عقیده دا ده چې کومو کپړو کې راغلی نو به دلته پرېږدي الله به الله شفا درکوي، که نه بیماري دې نه ختمیږي. دا زمونږ یو سوچ دی او عقیده ده. دغه رنګ که مزارونو ته وګورئ نو خو زمونږ پښتنو ته که وګورئ چې ځینو قبرونو ته سجدې، مالګې څکل، منتې غوښتل، تالې وښل، مختلف طریقو باندې، خو هر سړی پوهې لري چې دا شرک دی، دا ګناه ده، دا حرام دی او دا حلال دی. دې کلي ته راغلی وم نو څه ملګرو راته وویل چې دا تپوس مې وکړو چې دا څه وجه ده، نو ویې چې یاره دا چینه ده د خلکو سوچ دا دی چې دلته ولامبې په دې اوبو باندې نو دغه اغوستې جامې به پرېږدي نو الله به شفا درکړي. زما په څنګ کې د نوښار اوسېدونکی زما ډېر نږدې ملګری دی احمد علي بهي، دی هم زما تر څنګ ولاړ دی او دا د دوی علاقه ده، دته د دې معلومات شته، د سره هم پې گپ شپ لګو. احمد علي بهي څنګه یې؟ خیر دی جی شاهد بهي، ډېره مننه چې رالو او تاسو د یو داسې شرک ورته ووایم یا د شرک یو قسم ورته ووایم چې د هغې تاسو د عوامو ته آګاهي ورکوئ. الله تعالی یې ستاسو ډېر قدر وکړي. شاهد بهي دا تاسو وکته دا ایریا چې څونه هم ده مختلف دا پرتوګونه دا د زنانو پرتوګ دی، دا ورسره دا بل زنانو جامې دي، بالکل د ماشومانو دي، دا د غټو سړو دي، دغه د زنانو دي. او پیمپر دا ټوله ایریا چې ده نو زما د ملګری ما سره د دې وجې دلته کې مخکې ونې وې دا ټولې لکه دا ځای به ډک اوس هم ډک دی تقریبا چې په قدم کې دلته دا اوس په ځمکه باندې پرتې دي. او دې باندې علماو د دې ځای چې کوم علما دي نو هغوی هم د دې خلاف دي، دې ځای خلک چې دي هغوی هم وایي چې یاره دا کار ښه نه دی او هغوی منع کوي د دې شي، خو بس الله تعالی زمونږ خلکو ته پوهه ورکړي نو هغوی لکه د دې ځای خلک کم دي د بار نه خلک ورته سیوا راځي، اوس پته نه لګي چې دوی ته چا ویلي دي، د لرې لرې نه راشي دلته کې ولامبي په دې اوبو باندې او هغه جامې هم دې ځای کې بدلې کړي بیا نو داسې قسمه یو قسم لک کبر هم دی که دا جامې چېرته غریب له ورکړي. بالکل بالکل دې کې نوې جامې دي، دا تاسو ګورئ دا ډېر اعلی قسم کپړه ده، داسې د ماشومانو ده. نو دا زه وایم چې هر په ګاونډ کې غریبانان شته دي داسې او هر سړی ضرورتمند دی نن سبا د مهنګای وخت دی که چېرې د هغې ته ورکړي
نو ثواب هم دی او د بل پښې ګړه مو شو. بالکل قدرمنو زما مقصد هم دا و چېرې دا ټیک د موږ منو قدرتي چینه ده د الله قدرت ته اوبه روزي نه خوړ راغلی او نه نیر راغلی دی خو بیا زموږ د خلکو سوچ ته وګورې موږ اوس هم هغه 50 کاله 80 کاله مخکې چې کوم زموږ مشرانو دا سادتوب و یعنی دا شرک به کوو دا ګورې جي بالکل دا ځای په ځای دا مختلف بلا جامې پرتې دي که چېرته زه وایم کباړي راشي نو د ماشومانو پکې بلا کپړې دي نوې نوې جامې دي نو د چا غریب ته که ورکړی وی نو زه وایم ثواب به هم شوی وی خو دا شرک دی نو دا خلکو سوچ دا دی چې دلته په کومو اغوستو جامو کې رالی دا به دلته پرېږدي نو الله به شفا درکوي یعنې دا صابونونه خلک راوړي دا مختلف دا کپړې پرتې دي ځای په ځای چې ښکته ګورې دا هم د زنانو دا کیمرامین صاحب به تاسو ته وښي دا هم د زنانو کمیس دی او امیر صاحب بره ولاړ دی هغه وایي چې دلته به پخوا ونې وي پخوا څه خو شپږ اووه میاشتې مخکې هم دلته ونې وې اوس یې دا ونې وواللې دا یوه ونه پکې ده نو دا ونې دا کیکران به ډکو د دغې جامو نه دا زموږ د خلکو سوچ دی دا زموږ عقیده ده زه اکثر وایم چې دا شعور موږ کې ولې نشته موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو دا دین موږ ته ډېر په اسانه میلاو شوی دی ځکه چې موږ د مسلمان په کور کې پیدا شي دا تاسو کتلی شي دا یو وړه غونته کې ونه ده دې کې اوس هم دغه جامې به تاسو ته ښکاري اصل کې موږ مسلمانان یو دا دین موږ ته ډېر په اسانه میلاو شوی د هغې وجه دا ده چې موږ د مسلمان په کور کې پیدا شوي نو موږ سره قدر نشته که بیا وګورې دا کم غیر مذهبه چې دین راوړي دوی پکې ډېر غټ تکلیفات تېرې احمد علي وایي تاسو راشي دا چې کوم غیر مذهبه راشي اسلام طرف ته تاسو به کتلي هغوی پکې ډېر غټ تکلیفات تېر کړي ډېر هغوی خپل خاندانونه پکې بایلي هغوی ورسره بیا رشته نه کوي د کور باسي د هغوی هغه لوښي هغه شی نه دی بیا نشي استعمالولی او نو هغوی ته واقعي ډېر غټ مسایل وي دغې نه علاوه لکه مونږ به که لږ مخکې لړ شو لږ رستو نو د صحابهو دور هغوی په دې باندې ډېرې غټې قربانۍ ورکړي نو تاسو چې کومه خبره وکړه نو دا دین مونږ ته ډېر په اسانه باندې میلاو شوی او کم شی چې په اسانه میلاو شي د هغې قدر نه وي قدرمنو زما د پروګرامونو مقصد دی شعور چې زمونږ په مسلمانانو خاص کر پښتنو کې دغه شعور راشي چې سم کوي د الله ذات کې انسان هېڅ نشي کولی نه په تعویذونو څه کېږي او نه تعویذونه چاله څه کېږي دا ټوله یو دوکه ده شرک دی د دې نه ډډه وکړي او دا که راځئ هم دې چینې ته ځکه قدرتي اوبه دي لامبه یې پې د لامبا خلاف نه یو خو د دې خلاف یو چې یاره دغه نوې جامې راشي او تاسو یې دلته پرېږدئ چېرته یو خوار غریب لی ورکړئ نو ستاسو به ثواب پې وشي او دا ذهن کې مه راولئ چې یاره اغوستې کالي به دلته پرېږدو جامې نو الله به موږ له شفا راکړي شفا ورکوونکی خو د الله ذات دی هغې تعالی د بغیر جامو نه هم پرېږدي او دا کبر هم دی چې ته خپل مال حال داسې ضایع کې شاید به یو خبره بله ذهن ته راله چې دی خو به صرف دغه یو جوړه بني که نه که دی بیا ختمی په کار دی چې په کور کې څونه جوړي وي چې هغه غونډې راوړي بیا دې ځای کېدي خیال مو دی لکه ده خو به صرف دکه یو اغوستې جوړه خو به نه اغوستې که نه دې بیمارۍ کې خو به د کور ټولې جامې اغوستې وي ښې به هم اغوستې وي خرابې به هم اغوستې وي نو په کار دی چې دی بیا هغه ټولې راوړي دلته چې اوس د ده چې کوم مسله ده چې هغه خو پرې پوره حل شي که نه او دا خو د خارق بیماری دپاره دوی داسې کوي که نه جی جی بالکل د خارق یا نور داسې مختلف قسمه بیماری وي نو بس خلک ورته راځي هغې دپاره دا د دې خلکو ذهن جوړ شوی دی قدرمنو دغه زمونږ د شعور دپاره دغه پروګرام ضروري نه داسې به ډېر نورو ځایونو کې هم داسې حالات وي خو چونکې حیران په دې یم چې په موږ پښتنو کې دغه شعور دغه عقل ولې نه راځي ولې زموږ دا یقین نشته چې سم کې د الله ذات کې د الله د ذات نه علاوه انسان هېڅ نشي کولی ګوره ته بلا فیصلې کوه بلا کرښې راکاږه خیالونه کوه سوچونه کوه چې دا به کوم هغه به کوم خو کېږي به هغه چې څه رب ته منظوري کېږي به هغه چې څه د الله مرضي ځکه چې کارونه که ورانېږي م الله یې ورانوي او که سمیږي م الله یې سموي نو عقیده داسې جوړه کوي
د الله ملګري شئ. څه چې الله په قرآن کې فرمایلي هغه ومنئ. تیر شي د دې غلطو پروپیګنډو نه، دا د شرک اډو نه مختلف طریقو سره زمونږ په KPK خیبر پښتونخوا کې دغه مختلف طریقې دي. ځینې خلک په تعویضونو پراټ دوکه کې دي 100 روپو دپاره. هغې ما تعالی دوکه درکړي. یقینا نن نه 20 ورځې مخکې زه خپله بیمار وم، دا 3 میاشتې پس پروګرامونو ته رالم. اوس هم ټیک نه یم، خو څه نه څه ګزاره شفا الله تعالی راکړې، څه نه څه ګزاره مې وشو. ما به په یو پمپ کې جي تیل CNG اچوله. تپوس مې وکړو نننۍ سهارنۍ خبره کوم، نو راته ویې چې کس خو نن 6مه ورځ ده چې وفات شوی. ډېر سخت خفه شوم، ځوان و. مې الله دې وبخي. تپوس مې وکړو، ما ته وی د مرګ نه 10 ورځې مخکې هغه باندې د مازدیګر جټکه شروع شو. مازدیګر کې به پې جټکه راتلله، بیا دلته لاړو دلته چا به وي هندوم ته بند کو، چا به وي بوډاو ورسره بند هم کو، چا به وي درې ورسره زنانه و پیریان بند هم کړو. چې اخره کې د هغه ټیسټ لاړو لاهور ته، ټیسټ لا راغلی م نو مړ شو. نو وی چې د مرګ په 18مه ورځ هغه ټیسټ رالو چې د په دماغو کې یو وایرس دی، هغه د 5 درجو نه اوړېدلی دي. مشکله ده که دی بچ شلن کې هغه د وفات کېدو متل 10مه ورځ وه. زما مقصد هم دا دی چې ګوره انسان بیماری اته د ډاکټر ضرورتي، چې ټیم پوره شي بیا د ډاکټر او مولا نشي بچ کولی. خو ځینې بیماریان یې داسې چې یا د ډاکټر یو دلته کې دا خلک چې ورځې نو 2م ته پاسول بند هم کړو، 3م ته پاسول، 4م پاسول. نو په دغه نومونو باندې دوکه ده، پیسې دي او جب کې اچي او لږ هم نه ده. خدای شته دویمه چې نن سبا یو سړی سهار نه ماښامه پورې ځان شلي نو 500 روپۍ میاشت نشي بچ کولی. او په رب یقین وکړه ما دې تپوس کو چې څومره به یې ترې اخیستی وي 10,000 15,000 40,000 د پیریانو د بندولو. نو ډېر خلک زما خلاف هم دي، دغه عملیات والا کوم چې دا کارونه کوي، او لږ خلک به ما خوښوي، نه یم خبر چې به مې خوښوي که نه. خو زما د الله رضا ده، چې الله مې خوښ کړي نو د انسان نه زه د خوښې تمه نه لرم. پروګرام را غونډوم جي، دا هم شرک دی چې جامې پرېښودل اغوستې جامې، او په دې چینه کې به الله شفا راکړي. نو ټیک ته شفا د الله په لاس کې ده، د الله مرضي ده. بېشکه چې شفا الله ورکړي، خو جامې دلته مه پرېږدئ جي، خوار غریب لی ورکړي. د دې سره خپل پروګرام سره ته رسوم. د الله په امان.